صحیح ده. نو مونږه فنکشن کې مونږه خبره کوله. مونږ وی چې فنکشن کې به مونږه څنګه کار کوو. مونږ چې فنکشن څه شی دی بیسیکلی مونږ لکشن ډیفینیشن کې چونکې لیکل ده. مونږ دا خبره کول چې مونږ وی چې فنکشن ده. فنکشن یو بلاک اف کوډ چې هغه یو خاص کار مونږ ته پرفارم کوي. بیسیکلی یو سپیسیفیک ټاسک ته یو فنکشن دی مونږ ته پرفارم کوي. بیسیکلی فنکشن د نوم نوم د ظاهر ده چې لکه دایمه خامخا څه نه څه کار وکړي. نو هغه هم په فنکشن کې جوړو. د فنکشن سینټیکس داسې و چې د دې نه مخکې به مونږ ډیف کیورډ ولیکلو، د دې نه بعد مونږ د فنکشن نیم ولیکلو. په دې کې زموږ سره پیرنتسس لازم خبره ده. او د دې نه بعد به زموږ سره په دې کې د هغې باډي وه. او باډي به زموږ سره داسې راځي چې په دې کې زموږ سره به د دې انډنټیشن به وي. او په دې کې زموږ سره کالن په دې کې موجود به وي. که کالن مونږ سره که کالن مونږ لري کړو دا ایرر به ورکوي. که پرس که مونږ انډنټیشن ختم کړو دا به ایرر ورکوي. که پرس که مونږ ډیف کیورډ ختم کړو دا به ایرر ورکوي. نو دا د دې سینټیکس دی بیسیکلی. بیا موږ چې فنکشن موږ څنګه پیژنو. فنکشن موږ بیسیکلی د پیرنتسس نه پیژنو. موږ سره دا پیرنتسس دی دلته کې چې موږ فنکشن کال کړی دی. نو د موږ وایي دا فنکشن ولې دی. که پرس کې دې سره دا پیرنتسس نه وي دلته موږ فنکشن نه وي. داسې فنکشنز چې هغه بلټ ان فنکشنز وي نو هغه زموږ سره هله پیژنو چې کله زموږ سره پیرنتسس پکې راشي. او تر ټیم کې ما چونکې دا فنکشن په خپل ډیفاین کړی دی. دا اوس یوزر ډیفاینډ فنکشن دی. داسې فنکشن دي چې هغه بلټ ان دي. یعنې مطلب هغې ته موږ وایو فنکشنز ورته وایو یا ورته موږ وایو میتھډز دي بیسیکلی. ټیک ده. میتھډ او فنکشن تقریبا دواړه یو شانتي دي. نو مونږ وایو چې فنکشن هغه هغه کار چې هغه مونږ بار بار استعمالو. یعنی مطلب هغه کوډ چې هغه مونږ وایو چې هغه د ریوزیبل وي. یو کوډ یو پرې ولیکي او هغه مونږ بار بار یوز کوو نو د هغې لپاره مونږ فنکشن جوړو. او بار بار ریوزیبل مطلب دا چې د څونه پیرې کال کوو دونه پیرې به د زموږ څه کېږي. دونه پیرې به دا کوډ به ایگزیکیوټ کېږي. بیا دغه شانتې مونږ خبره کوله چې پیرامیټرایزډ خبره کوله. مونږ وایو چې پیرامیټر څه شی دی. پیرامیټرز بیسیکلی مونږ وایو چې دا د مونږ فنکشن چې کله مونږ ایکسټرا انفارمیشن ورکوو. یعنې مطلب په دې ټایم کې زموږ سره ګریټ یو فنکشن دی چې هغې کې ما زه ایکسټرا انفارمیشن دا ورکوم. زه ټایم چې لکه کم ټایم کې دا فنکشن کال کېږي نو په هغه ټایم کې په دې ځای کې به زموږ سره یو ایکسټرا ډیټا راځي چې هغه زموږ سره د فنکشن د آوټ سایډ نه راځي. نو فنکشن کې دننه هغه ما نه دی موجود. په فنکشن کې دننه نشته دی خو د فنکشن د آوټ سایډ نه راځي او په فنکشن کې دننه هغه اکسس کېږي. نو هغه مونږ ان د فارم اف پیرامیټر ورکوو. پیرامیټر په اکچوال کې داسې دی لکه څنګه چې زموږ سره ویریبل دی چې هغه مونږ یوز کوو. هغه مونږ وایو دا یو کنټینر دی. خو پیرامیټر په دې کې وایي دا پیرامیټر ته مونږ وایو دا یو ویریبل دی. خو دا داسې ویریبل دی داسې پیرامیټر چې هغه صرف او صرف په دې فنکشن کې دننه اکسس کېږي. په دې فنکشن کې به دننه دې کار کېږي خو له دې نه بهر بله نه اکسس کېږي. نو دې مونږ مثال داسې ورکړو. مونږ وایو چې فرض کړه زموږ سره نیم دی. نو نیم زموږ سره په دې ټایم کې پیرامیټر د نیم او د دې چې اگینسټ کوم ټایپ دی نو هغه دی سټرینګ. نو داسې کې چې کله زه ورکوم نو زه د سټرینګ به هله پېژندل کېږي چې هغه کله په ډبل کوټس کې وي. ډایرکټ په ډبل کوټس کې دی نو دا د دې مطلب بس دا په سټرینګ وي. نو دلته کې چې مو ورکولو علي نو دا به د نیم کې اساین شولو. په دې ځای کې زموږ سره د نیم په ځای به علي راځي. سیم ټو سیم په دوباره باندې ما کال کو بیا مې کال کړل بیا مې کال کړل او ویلیوز په دې کې زه چینج کوم. نو چې څونه ویلیوز چینج کوم دونه به د دې نیم کې به هم ویلیوز چینج کېږي. ایگزیکیوشن په دې کې هغه شان کېږي. مطلب دا ما یو پیر کال کړلو دا کوډ یو پیر ایگزیکیوټ شو. خو په دې کوډ کې چې کوم دا کوډ کله ایگزیکیوټ کړو نو په هغه ټایم کې د دې نیم ویریبل کې زموږ سره دا ویډیو سٹور وه. چې کله بیا دا کال شولو چې کله دا کال شولو نو هغه ټایم کې زموږ سره په دې نیم کې زموږ سره دا ویډیو سٹور ده او زما سره دا ټوټل کوډ ایگزیکیوټ شولو. د هر یو کال نه بعد چې کوم دی نو زموږ سره به د فنکشن د باډي کې چې کم کوډ لیکل هغه به ټوټل ایگزیکیوټ کېږي. او د هغې باډي موږ څنګه پېژنو. د هغې باډي موږ د انډنټیشن نه پېژنو. دا سپیسز ته موږ وایو دا انډنټیشن دی. اوس په دې کې دا خبره ضروري ده چې زموږ سره بره څنګه انډنټیشن دی. یعنې بره زموږ څنګه انډنټیشن مطلب دا دی چې څونه سپیسز دي. فار ایگزامپل په دې ټایم کې زموږ سره 2 سپیسز دي نو لاندې به زموږ سره 2 سپیسز دي. په دې کې به زموږ سره 2 سپیسز وي. داسې نه شي کېدای چې په دې کې زه یو سپیس ورکړم دې کې 3 شي او زه چې دا خو 3 سپیسز دي انډنټیشن دی. خو دا د دې ته به انډنټیشن نه وایي. انډنټیشن به همیشه یو شانتي سپیس به کنسیډر کېږي. که زه هم چې د ټول سپیس ورکړم نو هم ټیک ده خو یو شانتي سپیس به ورکړم موږ والا دی. د ټیم کې انډنټیشن بالکل حسابېږي خو دا سره دا یو شانتي سپیس دی. بیسیکلی د دې لاین د دې لاین او د دې لاین سپیس بالکل سیم ټو سیم دی. اوس دې زه کله چې دې زه داسې ټول سلیکټ کړم په ټیب باندې زه یوازې ټیب به هم دی به مخکې ځي. خو چې کله زه هم دا واپس راولم نو زه به ونیسم شیفټ ټیب شیفټ ټیب نیسم نو دی به واپس راځي او څونه سپیسز به شاته راځي. د ټیب مطلب دا دی 4 سپیسز. د زه واپس راولم نو 4 سپیسز چې واپس مخکې بوځم نو دلته کې
چونکې دلته کې کنسیډر کېږي ټو سپیسز کنسیډر کېږي سو دلته کې ډبل ټیپ نه سره سپیسز کنسیډر کېږي یو ټیپ نه سره ټو سپیسز کنسیډر کېږي دا څنګه سره انډنټیشن دا څنګه پیرامیټرایز موږ وایو چې پیرامیټر مونږه ملټیپل هم اغستې شو یعنی په دې ټایم کې سره یو ایډ یو فنکشن دی ایډ فنکشن دی په دې کې سره نم 1 نم 2 نم 3 دا څنګه سره دا څنګه سره پیرامیټرز دي او ملټیپل پیرامیټرز دي یو دوه درې او د دې درېونه چې کوم ما صرف او سمپل سم مې راوخ کې هغه ونه پلس کړی دی یو پیرا کال شو بل پیرا کال شو اوس په دې کې خبره داسې ده چې کم نمون دی نو نمون ته به زموږ سره هغه ویلو سټور کېږي کم چې زموږ سره په اولنۍ نمبر باندې راځي مطلب دا دی په فرست باندې راغلی نو دلته به ویلو په فرست باندې به دی ته اسان کېږي نو د دې مطلب به دی چې دی په سیکوینس وایز چلیږي ټیک ده یا مونږ خبره کوله ریټرن ټایپ مونږ وایو چې ریټرن ټایپ څه شي مونږ وایو چې کله فنکشن کال شي او فنکشن کال شي نو هغه د مونږ په ریټرن کې سره کې په واپسې کې د مونږ سره کې ټیک ده نو هغه ته مونږ دا ریټرن ټایپ دی یعنی مطلب دا دی زموږ سره په دې ټایم کې A او B او C فار ایگزامپل درې پیرامیټرز ما اخیستي دي او دا درېونه پیرامیټر زو پلس کوم خو زه چې دی مال په ریټرن کې راکې ټیک ده اوس دې ریټرن کې راکې په دې ټایم کې چې ما کله اډ ما فنکشن کال کړلو نو هغه شان زړه خبره ده چې 5 په A ته اسان شي 15 په B ته اسان شي 20 په C ته اسان شي او د دې چې کوم په ریټرن ټایپ کې څه شي موجود دی په ریټرن کې څه شي موجود دی هغه به سټورډ شي په یو ویریبل کې یعنی ما یو ویریبل اساین کړی دی اډ 1 نو په دې اډ 1 کې به زموږ سره د دې باندې هغه اډیشن بس شي په دې کې به سټورډ شي که پرس که زندگی کې سټورډ کول نه غواړم نو ډایرکټ به زه ټوټل فنکشن ما پرنٹ آوټ کما ډایرکټ چې کله پرنٹ آوټ کوم نو د ریټرن هغه چې کوم ویلیوز نه به زموږ سره پرنٹ آوټ شي ټیک ده دا زموږ سره زړه خبره وه دغه نه مونږ خبره کوله چې مونږ په دې کې مونږ لګه مختلف ملټیپل کارونه کولای شو لکه دا یو فنکشن دی کیلکولیټر یو فنکشن دی په دې کې مونږ د پلس کار کړی دی د ماینس کار کړی دی ملټیپلای د ډیویژن اینڈ د ماډولس کار کړی مونږ ملټیپل او د اف ایلس په کې دا مونږ اپلای کړی دی صحیح ده او هر یو اف کنډیشن کې زموږ سره ریټرن موجود دی چې کله زموږ سره یو کنډیشن ټرو شولو چې کنډیشن ټرو شول نو خو الریډي نه چک کیږي ټیک ده ځکه چې یو کنډیشن زموږ سره څه شو ټرو شول چې نو نه چک کیږي نو زموږ سره به ډایرکټ هغه شی ریټرن کیږي کوم چې ما په ریزه کې ریټرن کور کړی دی یو خبر دویم خبر دا ده چې دا ریټرن زموږ سره د فنکشن اخرنی لاین دی یعنی مطلب دا دی چې کله ریټرن A پلس B وشي ټیک ده او د دې نه بعد زه ولیکم د دې نه بعد ولیکم چې پرنٹ سمثینګ دا سمثینګ باندې ایگزیکیوټ کیږي ځکه چې ریټرن چې کله راشي چې کله کمپایلر ریټرن کیورډ ویني د ریټرن کیورډ نه بعد د مونږ ته نور څه شي نه ایگزیکیوټ کوي دلته کې د دې دا کلر بالکل ډیم غونتم دی ټیک ده اوس اوس خبره داسې ده چې کله مونږ دا فنکشن مونږ یوز کول نو په دې کې مونږ دا چل کولو چې مونږ به وي چې زموږ سره سیکوینس وایز چلیږي نو اوس په دې کې زموږ سره بل ټاپک راځي چې مونږ وایو چې زموږ سره دا پوینټ دا چې کوم پیرامیټرز دي کې سیکوینس وایز نه چې نو د هغې لپاره به څه قصه کېږي که دا ځای کې ما مخکې یو زوړ کوډ لیکلی سي یو کچ کې غونډه کار مې کړی یو دا ویریبل دی یو دا ویریبل دی یو زموږ سره دا ویریبل دی دې کې نم 1 نم 2 او صحیح شو دا زموږ سره هغه سیم ټو سیم کیلکولیټر فنکشن یوز شوی دی زموږ سره مین ډاټ پی وای ټیک شولو او زه داسې چل کوم ها زما وایس کلیر دی که نه ها څنګه چې مونږ وایو چې کله په دې ټایم کې اوس ما یو فنکشن جوړ کړه فل نیم د دې کې فرست نیم او لاست نیم زم فرست نیم لاست نیم پرنٹ کا ریټرن کا ټیک ده نو د چې زو کله چلو مکه سره کوم چې د زو وایولم دا موږ څنګه چلو چونکې دا زموږ سره کم پروجیکټ یو وی پروجیکټ دی خا د دې نه مخکې کپرس کا په دې ټایم کې زما سره ګوره چې کله دا وی ای ان وی ما ډیلیټ کړ دو اوس دا فایل دا مین ډاٹ پی وای چې کوم فایل دی دا فایل زو چلو ما د یو وی په ذریعہ باندې نو زه به څنګه چل کوم زه بډای ګولې کوم یو وی ها رن مین ډاٹ پی وای اوس په دې ټایم کې په دې ټایم کې ته کو دې ټایم کې زموږ سره ډاٹ وی ای ان وی نشته دی خو چې کله زه دا وچلو ما انټر کوم دلته کې زموږ سره ورچوال انوایرنمنت اتوماتیکلی کریټ شي دا زموږ سره څه شو په دې ټایم کې زموږ سره انوایرنمنت اتوماتیک کریټ کیږي زموږ سره د یو وی خاصیت ده ٹھیک شو خواص دلته زموږ سره په ریزلټ کې زموږ سره راغلو په ریزلټ کې زموږ سره راغلو چې زموږ سره یو د خان عدنان بل د جان وي ټیک ده خواص چل شي دی کنه چې دا ټوټل بزو لري کومه څنګه چې ما خبر وکړه چې کله مونږ ریټرن کې مونږ یو شی ریټرن کړی دی مونږ فنکشن سره ریټرن کړی دی نو داسې چل دی چې کله زه ولیکم فل نیم او په دې کې به زه بریکټس ورکړم نو دی ما ته په دې ځای کې ډایرکټ کمپایلر ما ته وایي چې ته فرست نیم ورکړه اول فرست نیم ورکړه ته چې
فار ایگزامپل کس نوم دی جمال. ٹھیک تله. او دغه شانتي زموږ سره چې لاست نیم، نو لاست نیم دی چې لاست نیم ورکړو نو کامه به ولګو او لاست نیم ورکړو فار ایگزامپل خان. ټیک شولو. اوس په ټیم کې ما د په ویریبل کې نه سٹور کړی. د جو کله چې لو یو ویرن مین ډاٹ پی نو زموږ سره جمال خان ډایرکټ پرنٹ شولو. خلشته ما څه شي پرنٹ کړل، ما ټوټل فنکشن پرنٹ کړل، ډایرکټ ټوټل فنکشن پرنٹ کړلو. نو زموږ سره د ریټرن کې چې کوم ویلیوز نو هغه زموږ سره پرنٹ شولو. ټیک ده. او زموږ سره د فنکشن چې کوم نور فنکشن کال کېږي نو هم کال کېږي، لکه زه ته چې زموږ سره څه شي دی ها calling function. ګوره چې کله دی زه په دغه ځای کې په دې ځای کې ما فنکشن کال کړی هم دی او پرنټ کړی مې هم دی، په ایټ ټایم ما دوه کار نه کړی دی. نو دې ځای کو سوچلو ما، نو سوچل به وشي زموږ سره هغه کالینګ فنکشن والا چې کوم سټیټمنټ دی هغه هم زموږ سره ایګزیکیوټ شولو، او زموږ سره چې کوم د ریټرن هغه کار دی نو هغه هم زموږ سره څه شو پرنټ شولو. ټیک ده. په دې کې داسې قصه ده که فرض کړه زوی مثلا چې یو کس دی فرست نیم ورکړي او لاست نیم دی نه ورکوي او که ورکړي نو هم څه مسله نشته دی. صحیح ده. د هغې لپاره دا طریقې استعمالېږي چې موږ به لاست نیم کې به اول کې څه نه څه ویلیو به سټور کړو. ټیک ده. داسې ویلیو به سټور کړو، موږ به وایو چې په دې ټایم کې به زه په دې کې بالکل خالی به ویلیو سټور کړم. دا په دې ټایم کې څه شو، په دې کې ما ته څه نه څه ویلیو ورکړله خو امټي ویلیو ده. ټیک ده. د امټي ویلیو مطلب دا نه ده چې ویلیو نشته دی، امټي مطلب دا دی چې خالی ویلیو ده. دې مطلب دا دی چې شاید زموږ سره په میموري کې څه نه څه ویلیو زموږ سره څه نه څه لوکیشن ریزرو شوی دی، هغه نیولی دی زموږ سره. ټیک ده. اوس که په دې ټایم کې زموږ سره دی دا زه ختم کړم. ټیک چلو. او په دې ځای کې سیپ ورکړم جمال، نو ډایرکټ جمال به راوالي. خو که فرض کا په دې ځای کې څه ویلیو اساین نه کړم، دې ځای کې څه ویلیو اساین نه کړم او دې دلته کې وچلو ما، دی بیا ما ته وایي تا وایي یو ارګومنټ چې کوم دی نو هغه تا میس کړی دی. دی وایي لاست نیم خامخا ورکړه. چې کله مونږ یو ویریبل یو پیرامیټر مونږ آپشنل کوو، مونږ وایو چې یا دې ورکي که ور نه کړي نو څه مسله نشته دی. نو چونکې دلته کې سټرینګ دی نو زه به ورکړم چې ډبل کوټ خالي. که فرض که دا چې د بل څه ویلیو وه نو زموږ سره یو آپشن بل چې مونږ دلته کولی کوو نن، او د دې مونږ به ټایپ ورکړو ټایپ نن. اوس که دې مونږ وچلو نو دلته کې مسله دا چې دلته کې به جمال راشي او نن به راشي. مونږ دلته کې نن پرنټ کول نه غواړو، چې نن پرنټ کول نه غواړو د دې په ځای به څه ولیکم ډبل کوټس به سمپل خالی ډبل کوټ به ولیکم بس. او دا نن ټایپ به دې ختم به دې کړو ځکه زموږ ته ضرورت نشته دی. نو آلریډي به زموږ سره خالي ویلیو راځي، زموږ سره ډایرکټ هغه سیم سنګل ویلیو راځي. ټیک شولو. د دې مطلب دا چې زموږ سره یو ویلیو آپشنل شوله، دې ځای کې خو څه مسله نشته دی که نه. ټیک شولو. و داسې چل دی که فرض که دا خو زموږ سره زوړ کار شو. صحیح شولو. زموږ سره په دې کې د آپشن خبر راغله. زه وایم چې زموږ سره یو بل فنکشن جوړوم او زه ته چې ډیف او greet users. ټیک شولو. او په دې کې زموږ سره user 1 دا هغه ټایپ د string، user 2 دا هغه ټایپ د څه شی هغه هم string دی، او زموږ سره user 3 دا هغه هم ټایپ string دی. ټیک شولو. بیا زم د دې ریټرن ټایپ به څه وي، بلکې ریټرن ټایپ حل نه کوم، ډایرکټ پرنټ کال کوم. چې پرنټ که څه شی چې user 1 is user 1 print user 2 is user 2 print user 3 is 3. یو منټ خلاص دې کسته پکې ده ور ولېږم. اوس دې چې کله دا فنکشن زه کال کوم زم چې greet users نو زموږ سره دی وایي چې user 1 دی user 2 user 3 د user 1 په ځای زه ولیکم فار ایگزامپل زه ته څه شی دا زموږ سره یو یوزر شو، دویم زموږ سره یوزر شو، دا زموږ سره دویم یوزر شو، دا زموږ سره بل زموږ سره یوزر شو، زموږ سره بل یوزر شو. ټیک شولو. دا ویلیو سټور شو په دې یوزر 1 کې، دا ویلیو سټور شو د یوزر 2 کې، دا ویلیو سټور شو په سي یوزر 3 کې. داسې ده. ټیک شولو. اوس که فرض که زه وایم که نه د دې په ځای چې کوم دی که نه دا ویلیو دې خوا کړم او دا ویلیو دې خوا کړم،
اوس په څه وشي؟ اوس په هغه سیم ټو سیم کار به وشي، سیکوینس بدل شو. ما کم دا ویلیو به ظاهره خبره چې د یوزر ټو ته بځي کنه، جو پرنٹ کوم نه ظاهره خبره ده یوزر ټو ته بس کوم ویلیو زی دا پیوا دا پرنٹ وکړل ښه. و جو دا غواړم کنه زما چې د یوزر زما چې د بخپله مرزي باندې دلته کې زو اساین کوم سیکوینس جو ختم کما. دا غي د پاره د طریقه کار چې هغه ته مونږ وایو کی ورډ ارګومنت. یعنی مونږ وایو چې یوزر 1 از equal to ډبل کوټس او فار ایگزامپل په دې کې مولکول جمال، زم چې یوزر 2 ډبل کوټس از equal to عدنان. ٹھیک شلو. دا قشانتي یوزر 3 ډبل کوټس. ٹھیک شو. بس په دې ټیم کې څه وشو ګوره، یوزر 1 یوزر 2 یوزر 3 صحیح دا واز ګور د چې کلو چلو ما دی واز سیم ټو سیم هغه زموږ سره سیکوینس وایز خو بیا هم راغلی دی. خو څه چې دا خو زموږ سره بیا هم سیکوینس وایز راغلی ګوره زه دې په ځای کومه دا څه شو، دا د شي یوزر 2 او زما دا د شي یوزر 3 او دا د شي زما یوزر 1. اوس وته ګوره اوس دا ویلیو په کوم ځای کې سٹور کیږي؟ دا ویلیو به سٹور کیږي په یوزر 1 کې، دا ویلیو به سٹور کیږي په 3 کې او دا ویلیو به سٹور کیږي په 2 کې. نو دا زموږ سره د کی ورډ ارګومنت. ټیک شولو خیال ته شته. نو اوس په دې کې زموږ سره څه فایده شول؟ دې کې زموږ سره دا فایده شوله چې موږ ته سیکوینس معلومول ته ضرورت نشته دی، خو زموږ سره صرف او صرف د هغې پیرامیټر چې کوم نیم دی زموږ سره چې کوم ارګومنټ نیم دی چې موږ ته هغه بس یاد وي، بس د هغې په حساب کتاب باندې موږ سره ډایرکټ ویلیو پکې اساین کوه سټور کوه. نو دا زموږ سره شول، دا زموږ سره دی کی ورډ ارګومنټ. دې ته موږ وایو کی ورډ ارګومنټ، کی ورډ ارګومنټ. او هغه بره چې کوم زموږ سره بره دا دې ته موږ وایو پوزیشنل ارګومنټ. پوزیشنل ارګومنټ مطلب دا دی چې د هر یو به خپل پوزیشن به موجود وي، چې د هر یو خپل پوزیشن موجود وي، یعنی سیکوینس موجود دی. نو هغه سیکوینس وایس موږ وایو دا پوزیشنل ارګومنټ دی. او چې کوم موږ داسې وایو دا به زموږ صحیح کی ورډ ارګومنټ به وي. ټیک ده. اوس راځو چې موږ ته نور څه څه پاتې دي. موږ سره فنکشنز کې زموږ سره کار لږ ډیر دی. فنکشنز ها سیم ټو سیم خبره ده. پیرامیټرز ورسز ارګومنټ. ها اوس لګوټي دلته کې موږ سره ډیفرنس موږ ته ویل دي چې موږ یو طرف ته یو ځکه کې موږ وایو دا پیرامیټر دی، بل ځکه موږ وایو ارګومنټ دی. ګوره چې کله موږ وایو زموږ سره دا زموږ سره یوزر 1 دی، دا یوزر 2 دی، دا یوزر 3 دی. په دې ټایم کې په دې ته زوی ما دا زموږ سره دی پیرامیټر. دا ټایم کې په زوت سم دا زموږ سره پیرامیټر دی. خو چې کله پیرامیټر موږ دی په کال کو او په د کالینګ په ټایم کې موږ هغه پیرامیټر ته ویلیو اساین کوو، نو دې ته موږ سوې دا زموږ سره شي دا ارګومنټ دی. ارګومنټ دی. په دې وجه باندې دا وایي چې کیورډ ارګومنټ او پوزیشنل ارګومنټ ته په دې وجه باندې وایي ځکه چې دا خو مونږ ویلیو پاس کوو کنه. د ویلیو د پاس کولو په ټایم کې مونږ دته هغه مونږ ویلیو ته اډ کوو، نو په دې وجه باندې زموږ سره ارګومنټ دی. نو یو ته وایي پوزیشنل ارګومنټ، بل ته وایي کیورډ ارګومنټ. ټیک شولو. دا زموږ سره د پیرامیټر او د ارګومنټ دا پیرامیټر مطلب دا دی چې کله مونږ پیرامیټر جوړ کو، ارګومنټ مطلب دا چې کله هغه پیرامیټر ته مونږ ویلیو اساین کوو نو هغه به ارګومنټ په بری ټایم کې زموږ سره دا یو نیم پیرامیټر دی. د دې اگینست چې کوم ویلیو اساین کیږي هغه د ایمیل، نو دا ایمیل چې زموږ سره دا ایمیل از ان ارګومنټ. دلته قشن د سیم ټو سیم خبره کوي که پرس که تو یو ویریبل کې تو چې زموږ سره د دې آپشنل ویلیو به یا ډیفالت ویلیو دی، نو دې ته وایي ډیفالت ویلیو ته وایي یا ته آپشنل ویلیو ته وایي. شو جسکه ها دغه شانتي زموږ سره دا زړه خبره وه. ټیک شولو. دا زموږ سره کوم ارګومنټ دی؟ دا زموږ سره کیورډ ارګومنټ دی چې کوم انیمل از equal to dog and name is equal to buddy. نو زموږ سره د انیمل اگینست دا ویلو د نیم اگینست دا ویلو دا زموږ سره کیورډ ارګومنټ دی. سیم ټو سیم دا زموږ سره کیورډ ارګومنټ دی. ټیک ده. اوس په دې کې مخته زموږ سره راځي چې کله مونږ وایو اها څه شولو دې ته موضوع نیم چینج کوم از به ته مجي quarks ډاټ پی واي. ټیک شولو. زه یو بل فایل جوړوم مین ډاټ پی واي په نوم باندې او داسې قصه ده. اوکې
مخته زموږ سره یو بل طریقه کار دی چې هغې ته مونږ وایو چې کله مونږ ملټیپل آرګومنټس پاس کوو. نو ملټیپل آرګومنټ پاس کول د پاره یو طریقه کار دی. دلته کې لیکلی دی بای ډیفالت فنکشن must be called with the correct number of argument. یعنی چې کله مونږ کوم څونه پیرامیټرز مونږ په دې کې اساین کړي دي، ټیک ده. یعنی چې دلته کې زموږ سره سره یو 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 فنکشن دی، فار ایگزامپل د هغې نوم دی مای فنکشن، بلکې مای فنک. او په دې کې زموږ سره څه چې آم، څنګه چې هغه سیم ټو سیم مثال user 2 and user 3. نو په دې ټایم کې به څه چل کېږي؟ په دې ټایم کې به داسې قصه کېږي چې زموږ سره به یوزر 1 یوزر 2 یوزر 3 په دې ټایم کې به څونه پیرامیټر شول؟ 3 پیرامیټر شول. نو د دریو پیرامیټر نه سیوا په دې کې مونږ ویلیو نشو پاس کولی. خو چې کله مونږ دا زموږ سره ملټیپل یوزرز دي، ډیر شي یوزرز دي، د هغې لپاره زموږ سره دا طریقه کار ده چې مونږ دلته کې ولیکو سټیریک، او دلته کې ورته ولیکو چې یوزرز. ټیک شولو. او دلته کې پرنټ کما یوزرز. اوس ودا ګوره چې کله زه مای فنکشن کال کوم، دلته په ډبل کوډ کې ولیکم چې یو ویلیو مو ولیکله، بله ویلیو شو زموږ سره، 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 ملټیپل ویلیو شو زموږ سره شول. خیال داشته دی. واز د چې کله وچلو نو پرې ټینګ زموږ سره علي جمال دا ټول ویلیو زموږ سره سٹور شول. پرې زموږ سره په کوم ځای کې راغله؟ په یوزرز کې زموږ سره راغلل. نو چې کله مونږ وایو چې زموږ سره دي داسې چل وشي چې زموږ سره مونږ ملټیپل ویلیوز یو یوزر ورکولی شي، یو کس ورکولی شي په کوم ټایم کې چې مونږ کال کوو. ټیک ده. په کوم ټایم کې مونږ کال کوو نو ملټیپل ویلیوز ورکولی، د هغې لپاره څه استعمال کې مخکې ته ولیکو سټیریک ولیکو. چې سټیریک ولیکو نو دلته کې بیا ته کله پرنټ کې ته بیا سټیریک سره بیا نه پرنټ کې، به بغیر د سټیریک نه پرنټ کې. دلته به بغیر د سټیریک نه پرنټ کې. البته د سټیریک سره پرنټ کولو څه کار دی؟ اوس هغه موږ چې سټیریک سره څنګه پرنټ کېږي. ها، د سټیریک سره خو دی بالکل انزپ شي، دا صحیح ده. سټیریک سره خو انزپ کېږي، دا خو جدا قصه ده. دا زموږ سره د ټپل کار دی. ها اوس ګوره دلته کې زموږ سره دا ویلیوز په کم فارم کې راځي. چې کله موږ مخکې سټیریک ولیکو نو دا سټیریک سره دا چل کېږي چې زموږ سره ملټیپل ویلیو سټور کېږي، خو هغه ملټیپل ویلیوز زموږ سره سټور شي ان د فارم اف ټپل. ان د فارم اف ټپل څنګه؟ دلته کې چې ته وګورې دلته کې موږ څه دی؟ دلته کې لکه ټیغټ کو ها، دلته کې ته وګورې دلته کې زموږ سره د دې بریکټ مونږ مخکې ویلو چې مونږ سره ټپل څنګه پیژنو. ټپل مونږ د دې بریکټ نه پیژنو چې دلته کې دا بریکټ لګېدلی دا به صحیح دا به ټپل یو طریقه کار. دویم د دې ټایپ چیک ټایپ د دې چیک یوزرز څه راکړي. خیال تشته د دې کلاس ته ټپل. نو اوس په دې کې مونږ ملټیپل ویوز اساین کولی شو. د دې پور صحیح ده. اوس که پرس کجو په دې کې چې ته ولیکم فار یوزر، فار یو ان یوزرز پرنٹ کا یو. فار ایگزامپل فی الحال کمنٹ آؤٹ کو بلکې دا وایي چې اوس مسله نشته ده. نو څه چل به کېږي؟ دلته کې فار لوپ دی که نه؟ فار لوپ موږ په ټپل چلولی شو. زموږ سره هغه فار لوپ په دې باندې چلی دی الریډي. په دې ویلیو په دې ویلیو په دې ویلیو په دې ویلیو مخ ملټیپل ویلیوز په دې کې څونه ویلیوز پکې راکې، څونه ویلیوز پکې ورکې دی هغه به په ټپل کې سټور کېږي. په هغې ټپل کې سټور کېږي، په هغې باندې موږ فار لوپ چلولی شو. دویم د دې زموږ سره د انزپ کېدو طریقه څنګه چې ما اوس وکتله نو موږ ټپل موږ څنګه انزپ کوو. لکه ګورئ زموږ سره یو ټپل دی، زه چل کوم کنده زه کمنټ آؤٹ کوم او زه تم چې مای ټپل او دې ځای کې دا ولیکم دس او په دې ځای کې A زموږ سره یو ویلیو، B زموږ سره بل ویلیو، C and D and E. مزه زه کله پرنټ کوم سټیریک سره مای ټپل، د سټیریک سره څه پرنټ کړل؟ مای ټپل. نو اوس ګوره زموږ سره دا ټوټل ویلیوز چې کوم دی که نه دا به زموږ سره انزپ بشي. ون بای ون به زموږ سره یو یو ویلیو به اټومیټیکلی راشي بغیر د فار لوپ نه. دا زموږ سره د دې خاصیت دی. ټیک ده. سیم ټو سیم دلته کې د سټیریک ولګوئ، ته کمنټ آؤٹ کا او د زموږ سره ان کمنټ کا.
او وای چلو سیم ټو سیم هغه کار زموږ سره انزپ شولو. انزپ مطلب دا دی دا ټوټل زموږ سره په ټپل کې موجود ول. د ټپل نامي یو یو الیمنٹ بهر ته راوښکلو by using static. ټیک شولو. اوس په دې کې بله مسله دا ده که نه چې کله مونږ وایو زموږ سره دا یوز شول نو مونږ داسې نشو کولی چې یوزر 1 is equal to something او چې کوم چې کېدای شي که نشي کېدای نشي کېدای. خیال ته شته دا اوس یو بله مسله ده. ټیک شولو. اوس د دې لپاره څه طریقه کار استعمالیږي د دې لپاره کوم طریقه کار استعمالیږي اوس هغې ته راځو. دا ټوټل شی مې کمنټ آوټ کړلو او دا مې واپس راوغستو کنټرول سی کنټرول وی واپس انکمنټ کا زویم که نه چې زمونږ سره د دې سره راشي زمونږ سره د دې راشي user 1 is equal to یو یوزر شولو user 2 is equal to بل یوزر شولو user 3 is equal to بل یوزر شولو دخشنتی بل یوزر پک ولګوا 4 is equal to بل یوزر شولو. ټیک شولو. اوس زموږ چې دا ټوټل د دغه شان زموږ سره ویلیوز په دې کې دي 1 by 1 د هر ویلیو دي زموږ سره د هغې نه مخکې زموږ سره د هغې څه اټریبیوټ چې لیکي موږ وایو یوزر 1 سره به ویلیو سټور کېږي کمال یوزر 2 کې به دا ویلیو سټور کېږي یوزر 3 کې به دا ویلیو سټور کېږي. زموږ چې دلته کې زموږ سره هغه شان راشي د هغې لپاره دا طریقه کار دی. د هغې لپاره موږ دلته لګوو ډبل سټیټیک. ډبل سټیټیک چې کله ولګوو اوس ما دلته کې ولګولو ډبل سټیټیک. خیال ته شته دی اوس دې چې کله وچلو ما uv run main dot py دس چل کې د زموږ سره هغه یوزر 1 اگینست دا ویلیو د یوزر 2 اگینست ویلیو دا د یوزر 3 اگینست دا ویلیو د یوزر 4 اگینست دا ویلیو رااله. نو وس چې کله مونږ ډبل سټیټیک ولګولو نو ډبل سټیټیک کې دا چل وشلو چې زموږ سره کی ورډ آرګومنت په پدې کې راځي. یو خبره دویم دغه کی ورډ آرګومنت به سٹور کیږي په ډکشنری کې. ګوره چې کله مخکې مونږ سټیټیک لیکلو سمپل سټیټیک هغه ټایم کې زموږ سره پوزیشنل آرګومنت ټیک ده. پوزیشنل آرګومنت مطلب دا چې هغه مخکې مونږ سره کیمي وغیرہ نه لیکل ډایرکټ به مونږ ویلیو لیکل نو هغه به سٹور کېدو هغه سٹور کیږي په ټپل کې. او چې کله ډبل سټیټیک دی ډبل سټیټیک به همیشه سٹور کیږي په ډکشنری کې خو ملټیپل ویلیوز او ملټیپل ویلیوز دا خبر لازم دی دا به صحیح ملټیپل ویلیوز پي. ټیک چلو. دا اوس په دې باندې زه فار لوپ چلولی شم که نه نو ته چې فار یوزر اینډ بلکې کی ویلیو مونږ چلولی شو کی ویلیو in users dot items print کا زمونږ سره چې دی نو کی ٹھیک شو فار لوپ مې پوچلولو زموږ سره دا یوزر 1 اگینسټ آ یوزر 2 اگینسټ آ یوزر 3 اگینسټ آ یوزر 4 اگینسټ آ ملټیپل مخته بسونه چلے زم چې اے بی سی از اکول ټو اے بی سی دلته کې به د اے بی سی به هم کی او ویلو جوړ شي something سونه چې مخې ته بس لیکې سونه چې بس مخې ته لیکې هغه به سټور کېږي په دقې ډکشنری کې دننه. زه پوه ټیک ده. دا زموږ سره سټیټیک ډبل سټیټیک او کیورډ آرګومنټ پوزیشن آرګومنټ زموږ سره دا وشول. اوس راځو چې دوسته وایي موږ ته دوی وایي چې آربیټري آرګومنټ دې ته دوی باقاعده نوم کې ښودی چې دې ته وایي آربیټري آرګومنټ ورته وایي چې دا په زموږ سره سټور کېږي ان د فارم آف ټپل multiple values will be stored in the form of tuple allows the function to accept any number of positional argument. دا خبره لازم دی دلته کې positional argument به وي. دلته کې خبره کړې چې args become tuple containing all the past elements یعنی مطلب په دې args کې دا args by default به دې جوړیږي tuple with regular arguments. خا دلته کې مثال دا ورکړی دی که نه دلته کې دا مثال دی چې یو فنکشن دی مای فنکشن او یو دا پیرامیټر دی یو دا بل پیرامیټر دی خو دا اربیټري دی لکه مطلب دا دی چې زموږ سره سټیټیک والا کار شوی اوس مسله څه ده
مسله دا چې دلته کې هم ملټیپل ویډیو سٹور شوی دی، ملټیپل آرګومنٹ پاس شوی دی، پوزیشنل آرګومنٹ پاس شوی دی. نو اوس به څه قصه کیږي؟ اوس به دا قصه کیږي چې دا اولنې آرګومنٹ به اساین کیږي د اولنې پیرامیټر ته، د دینه بعد چې کب آرګومنٹ سي هغه ټوټل به سٹور کیږي په دې نیمز ټپل کې. پوه شولې؟ د ځو که ګوره کنټرول سی راوالم او کمنټ آوټ. دلته کې داسې قصه ده زموږ سره دا ګریټینګ یو ویریبل دی. فار ایگزامپل دې به زه لیکم اے بي سی، اے بي سی ټیک ده. دا هلو چې دی دا هلو به سٹور شي په اے بي سی کې، او دا واقع چې کوم ویلیوز دا به سٹور شي په څه کې؟ په دې نیمز کې. دا نشي دا ګوره خلک زه کمنټ آوټ کا او پرنٹ اے بي سی اینڈ پرنٹ نیمز. په اے بي سی کې وته ګوره، په اے بي سی کې سره راځي او په نیمز کې سره راځي. په اے بي سی کې څنګه سره رالو هلو، دا اورینځ سره په دې کې پرنٹ شول، باقي څنګه څه شو. خو اوس که پرس کا کپرس کا زویما چې داسې قصه وشوله چې دا اے بي سی دی اخر ته لاړ شي، بیا به څه قصه کېږي؟ اوس به څه حساب کېږي؟ اوس به هم هغه شان زړه په زړه باندې کېږي. دلته کې دی سوی دی وایي چې missing one required keyword only. اوکې دا صحیح ده. اوس مسله سره مسله داسې ده چې کله زموږ سره مخکې زموږ سره arbitrary argument راغلل، نو دلته کې چې کله په لاست کې ما لګولی دی یو بل پیرامیټر ما جوړ کړی دی، هغه پیرامیټر سره ما نه سټیک لګولی دی، نه مې ډبل سټیک لګولی. نو دی وایي چې کله ته لاست ورکې نو لاست به خامخا ستا سره کی ورډ به وي. دی وایي چې ته به لیکې چې اے بي سی از equal to something، نو هله به دې چلیږي، ادروایز دی به نه چلیږي. ته پوه شولې؟ د شې سره کې د پریکټس زده کېږي چې کله مونږه د دې سره مونږ لیب وکړو چې مطلب د سټیریک والا په منځ کې کوس د سره زدا کار کولی شم چې فار ایگزامپل یو بل پیرامیټر زه واخلم او زم چې سمثینګ اوس په څه قصه کېږي؟ یو دا یو دارې یو دارې او په منځ کې سټیریک والا راغلی دی، نو داسې قصه به کېږي چې سمثینګ به دلته کې راشي یا به دلته کې راشي، او چونکې دا خو مونږه کیورډ آرګومنټ پاس کولی شو، نو سمثینګ سمثینګ ټیک شو. ګوره څه ویلیو پکې سټور کړله، نو څه وایي ګاډ ملټیپل فار د آرګومنټ سمثینګ. ښه اوس مسله داسې ده چې دی مونږه سمثینګ اولنی راغلی دی او اے بي سی په لاست کې راغلی دی، په منځ کې موږ سټیریک راغلی دی. د دې دا چله کوي چې د هیلو به اساین کوي سمثینګ ته، مطلب د هیلو به اساین کېږي د اولنی ته، د دې نه علاوه باقي به ټول سټور کېږي په دې نیمز کې. په لاست کې به دی وایي چې د اے بي سی چې دا لیکلی دی، نو که اے بي سی